نن مې در ډېره مبارکه وظیفه راوړې ده. اکابرین صوفیه کرام فرمایي وایي زما ګارنټي دا ده چې کوم انسان دا وظیفه د څه مقصد دپاره وکړي هغه به ورته لازمي میلاویږي. دا زما یقین دی او دا وظیفه د اولیاء الله خاص الخاص وظیفه ده. ستا کار په ورځو کې په هفتو کې نه بلکې په ګڼټو کې به په دې وظیفې سره کېږي. علما کرام د دې وظیفې شپږ فواید بیانوي چې کوم انسان دا وظیفه کوي معمول سره کوي الله تعالی به له شپږ پیدې ورکوي په دنیا او آخرت دواړو کې. مطلب دا دی چې کومه وظیفه درته زه ښیم دا ستا باعث نجات په دنیا کې هم ده او په آخرت کې هم ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د اسلامي کوزیب د یوټیوب چینل مینوالو، الله رب العالمین روغ جوړ ساته، خوشحاله ساته، آباد ساته. الله تعالی مو د زندګۍ هر یو خواهش او خوشحالي نصیب کړه. نن مې د ډېره مبارکه وظیفه راوړې ده او دا وظیفه لازمي وکړئ، په یقین سره په اخلاص سره وکړئ. دا د اولیاء الله خاص الخاص وظیفه ده. ځکه علما کرام صوفیه کرام فرمایي کوم انسان دا وظیفه کوي، د دې ورد کوي، د دې ذکر کوي، الله تعالی به د انسان لا شپږ پیدې ورکوي. غټه فایده به دی چې الله تعالی به دا وظیفې والا انسان، د عمل والا انسان ته به الله تعالی خپل نزدېکت حاصل کړي او د انسان به الله تعالی په اولیاء الله کې شمار کړي. دا غټه پیدا ده. بل الله تعالی به ورلا معرفت الی الله ورکړي، الله تعالی به خپل معرفت ورکړي. او کم کسان چې د تسخیر خلایق خواهشمند دي، مطلب دا دی چې د انسان ارمان وي، خواهش وي چې زه په کم ځای ته ځمه، زما د هغه ځای کې عزت او احترام خلک کوي، ما درې خلک پاسي، زما د یو نوم جوړ شي، شهرت دی راته میلاو شي او په دشمن دی ما ته غلبه میلاو شي. د هغې دپاره هم زبردسته وظیفه ده. او دا و چې یاره زما الله تعالی د په هر کار کې زما غیبي امداد کوي. محترم او ډېر زیاته مبارکه وظیفه ده. دې دپاره درېیم نمبر فایده ده چې د روح او د قلب الله تعالی په دې وظیفې سره منور کوي، نورانیت پکې پیدا کوي. علما فرمایي کوم انسان دا غواړي چې یاره زما مخ دې منور شي، ښایسته شي، نو هغه انسان دې په تهجد و مز نه پس سل کاله دا وظیفه کوي، د ده مخ کې به دومره نورانیت او برکت پیدا شي چې خلک به ترې متاثري. او څلورم نمبر فرمایي چې د قبر او د آخرت دپاره به هغې سې نجات به ګرځي. دا وظیفه دومره مبارکه وظیفه ده. او بل دا دی چې الله تعالی به ستا په دنیا د هر یو کار کې به ستا امداد کوي، ستا لپاره به کفایت کوي. مطلب دا دی چې دومره مبارکه وظیفه چې که حاجت دی رالی، پریشانی راله، تنګي راله، قرض دی، بیماری ده، بدني بیماری راله، د جادو د پاره ډېره مجربه وظیفه ده. کوم انسان دا وظیفه کوي هغه ته به د جادو مثلا راځي. او بل دا د کفر او د باطل، د کفر دغه د طرز و طریقو نه به نفرت پیدا شي او د دین طرف ته به رغبت او میلان پیدا شي. نو دا وظیفه به کوئ تاسو د سهار مونځ نه پس سل کرته سل وارې به تاسو دا وظیفه کوئ. وظیفه دا ده اسانه وظیفه ده، د خپل زندګۍ معمول ساز کوي نو ډېر برکت الله تعالی به تاسو له درکړي، په دنیا کې هم په آخرت کې هم. د قبر دپاره د آخرت دپاره هم به هغسې نجات ګرځي. وظیفه ده الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر. بس دومره الفاظ دي. دا سل یوه تسبیح اړوئ سهار مونځ نه پس، ته د خپلې زندګۍ خوشحالو ته وګوره، تعالی الله تعالی څومره خوشحالي درکړي. الله مو روغ جوړ آباد سات.